الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پختنه کړي چې یو زنانه د کور نه بهر کار وغیره کولای شي کنه. یعنی مثال په تور نن د غنمو لونه شروع دي، یو خزه د خپل خاون سره بهر د غنمو لو کولای شي کنه. د غرنګ خاون زمیدار دی، د ور سره پټی کی زمیدار وغیره کولای شي، بل کار کولای شي کنه شي کولای. نو کچرته د خاوني غریبي او کمزوري او دا خزه د خپل حیا عزت او د پردې خیال ساتي او فساد وغیره نه پیدا کیږي، نو دا بالکل د خپل خاون سره په پټی کې کار وغیره هم کولای شي. غنم ور سره ریبلی شي، جوار ور سره ریبلی شي، قلبه وغیره ور سره هم کولای شي. خو چې کله د شرعي پردې پابندي کوي، ځکه چې الله فرمای ولا یبدین زینتهن، زنانه چې کوم دی دا پردو سړو ته خپل ډول زینت نه ښکاره کوي. د قرنګ الله فرمای فلا تخضعن بالقول، دا به د سړو سره د سجولې خبرې نه کوي چې د خلکو ورته په زړونو کې تمه پیدا شي. او د قرنګ د خاون سره چې په کوم کار کې مرسته امداد کوي، نو هغه به د ګناه او د حرامو معامله نه، لکه بعضې نارینه داسې هغوی د نشي شیزونه چې کوم دي، چرس وغیره شو، پوډر شو، آی شو، دا د یو ځای نه بل ځای ته وړي، نو په خپلو ښځو باندې وړي. نه دا خو وتعاونوا علی الاسم والعدوان، دا خو د ګناه او د زیاتی په کار کې ملګری، دا به نه کوي. د امن او د عزت په ماحول کې که یو زنانه کوي نو کولی شي. لکه دې باره کې دلیل حدیث ته امام بخاری راوړی 5224 نمبر حدیث ته. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خینی و اسماء رضی الله تعالی عنها، دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور و، دا په زبیر رضی الله تعالی عنہ باندې واده و. نو فرمای تزوجني الزبير وما له في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير نازح وغير فرسه فكنت اعلف فرسه واستقي الماء واخرز غربه واعجن. اسماء رضی الله تعالی عنها وی زما خاون ما سره نکاح وکړه، زبیر رضی الله تعالی عنہ، خو ما سیوا د اوخو او د اسونو نه علاوه د هغه نور حسم نو، غریب سړی، نو ما به د هغه د اوخانو د اسونو سنباله هم کو، په هغې باندې به مې اوبه مسکل، اوړه به مې مغږل، او د هغه سره به مې په پټي کې هم کار کو. د پټي نه به مې په خپل سر باندې د کجوري څانګې چې کوم دی کور ته راوړلې، یعنې بار بدلم او په پټي کې به مې ورسره کار کو. نو دا جایز دی که یو زنانه کوي ښه، خو خاون با په زنانه باندې زور طلبي نه کوي، ظلم زیاتی به ورباندې نه کوي، ځکه ښځه چې کوم ده دا اصل کې د کور سیز دی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. دویم دا چې په خاون باندې د ښځې نان نفقه خرچه چې کوم ده دا واجب او لازم ده، دا بوله دا خاون نه پیدا کوي. خو که دا ښځه چېرته په دې خاون خفه کېږي او په خوشحالۍ او په رضامندۍ ورسره کار کوي، نو دا جایز دي. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.